چې دا 50 سال وسله چې دا ووټونه اچوو، کله یو خان ته، کله بل خان ته، کله بل خان ته، بیا د منشي ملګان راله دغو ډېر تباه کړو، خدای دې دو تباه کړي. اوس بیا د الیکشن ټایم روان ده. خو تاسو ټولو مروت خانې نه ما دا درخواست ده چې بایکاټ وکړو، بالکل به ووټ اچوو نه. که خان ته وویله چې زه ټوبیل درته کوم، ته چې پل درته وکړې بیا مو تا پل نه ده په چار سیخ جا. که ملا ته ویله چې جنت ته مو بیا ورته چې جنت مو نه ده په چار خپل کار به کوې. مطلب دا ده چې چوره پالټۍ دي، دا چوره غله زمون دي چې په دا 40-50 سال چې دو موږ ته څه ونه کړل. نو کریګانې دا نوره کیسې خو مو په کور پته سه، خو دا ګمبلې نه واله کوټ کشمیر پورې دا روډ وګوره، دا د مولانا فضل رحمان صاحب او د مولانا انور ایاز صاحب، ځکه چې هغه ډېر غټ علیم ده که نه. نو مطلب دا شی ده، دا د دو لاسه تباه او برباد ده. بیا دا ګمبیله ټو پاړخیل روډ ده، داسې ډېر روډونه دي، خو دا غټ غټ روډونه دي چې موږ ته ډېر ضرورت ده. اوس زه خو دا وایم چې په دغې روډو باندې دا کوم خلک ځي او د دې روډو چې څه حال ده، نو د دغو خلکو به د ایمان دغه حالي. اسلام د لارې په بارې چې څه وایي او تاسو تر نن ورځې پورې د لارې په بارې چې څه نه وایو. دا خپل کورونه نوره پرېږدو چې تاسو دا دین اسلام ورپاره خراب کړی دی دغو کورو دپاره. حلال و حرامو ته نه ګورو او هر شی کور دپاره کوو. نو مطلب دا شی ده چې هر شی پرېږدو. په دا باسی خیل چې ډېر زیات جوماتونه جوړېږي، په دا کوټ کې شیرخان کلي چې ډېر زیات جوماتونه جوړېږي، خو صرف په مقابلې باندې جوړېږي. نو دا جوماتونه نوره مه جوړوو. خټو جومات دی خو چې په اعمال ښه کردار دی ښه الله تعالی ورقبول ده. نو مطلب دا شی ده چې دا روډونه باقاعده جوړ کړو که په شاندې باندې، او که مطلب دا شی ده چې پارې په کومې طریقې باندې وي. خو تاسو ته زه دا وایم د ویډیو ما مقصد دا ده چې اول خو دا خلک وګورو، تاسې دا د مروت خانې خلک ګمبلې ته راغلي دي. دنیا ناظمان ایم پی ګان تېر سله، اے سی صاحب ډي سی صاحب دا ټول افسران دي، لکې ضلع مشران دي. خو موږ د چا په کردار داسې پوه نه شلو چې داسې یو کار وکړي چې قوم دپاره دا ټول خلک په دې ګړنګو چې ولاړ دي. دې باوجود مطلب دا شی ده نه د کیل ګراونډ شته، نه څه شی شته، نه نوکریګانې شته. په خپله باندې تباه او ازادهیي خوشحالهیي یې. نو کوم نه زه دا درخواست کوم چې هېڅ چا نه دا مطالبه نه کوي چې ما ته پریشر پمپ وکړو، ما ته دا وکړو، ما ته صرف دا خبره دې ورته وکړي چې ما بایکاټ ده او ډېر ووټ نه ما پوخ طلاق کړی ده. قرآن مې کړی چې زه به بیا په مروت خانې شیشه ته ووټ نه کوم، ځکه چې 40-50 سال دا موږ پلارو نیکارو موږ ټولو دغو خلکو ته ووټ ورکړو او موږ دپاره هېڅ نه وکړو. دا 3-4 کاله مخکې به د باسی خیل چې دغه واړه ممبران جوړ سلل چې موږ به دا ټولو قومو چې پاس کړل، خو مطلب چې موږ ته څه اندازه نه ولګېدله. دا ایم پی اے صاحب ده 10 سال یې تېر کړی او مطلب د دې څلورو نو کار نه وکړو. دومره خو چېرې چې نه چې سړی چې پښتو راشي، لا چېرې چې خدای نه وډار شي، خو نه باندې پوښتنې ورسته نه لاندې پوښتنې ورسته. دا خلک وایي چې موږ ووټ ملا ته ورکوو، نور ته کار ده، دا یې پوه شه، کار یې پوه شه. تاسې دا کار ډېر غلط کوو، دا فیصله ډېره غلطه کوو. ما ته پته ده زه دې علاقې روغ انشلې ونای نه چې 10,000 خبره راشي بیا قرآن نه منو. ایمان مو دوره ده، نوره ووټ ملا ته ورکوو. ملا ښه کردار ده، زه صرف په دې سره وضاحت کوم چې ما دې د کردار نه ولیده. دا روډونه وګوره، موږ هېڅ شان دي په چار که موږ ته څوک کار کوي، موږ ته د روډونه خالي جوړ کړي. دومره مسکولان نشته، بجلۍ مو کمه ده، خوا دي خالي روډونه دې موږ ته جوړ کړي. دغه په 100,000 غریبان خلکو سکوټران کړي، ټول سکوټرانو نه مو ډیبرې کوټه سکړي چې واوره ورو واوره نه واشېږي. نو لهذا ملا ته خو چې وکړه ووټ ورنه وکړه، داسې و چې جنت ته یې پهنچولو. جنت ته به دې ملا بیایي، خدای دې تباه کا، خپل عمل به دې بیایي. اسلام نه شرې خبرې که نه، دا دې داسې ویلي چې ملا به دې بیایي. ملا خپله شکر ده ښه په سختۍ ده. مولانا فضل رحمان خو ما پسه باله چې ملا ته یې ترجیح ورکړې وه. چېرې جومات چې کوټه ورته جوړه وه چې دا سرکاري کوټه ده علیم پاره، چېرې 10,000 وظیفې وه،
چیرې بل څه شی ویا وکې پېژني نه. نو مطلب دا شی ده چې دې نه بعده به راتلونکي الیکشن دپاره که واړه که غټ وي موږ به خپل خرونه ریبو، خپله دیاړي به کوو، خپل کار روزګار به کوو، دغسې چکرې به ویو. الیکشن ووټ ته به بلکل چاته ووټ نه ورکوو، نه به ووټ ته اچونې ته درومو. خواست مینت درته کوم چې خپل وشي مه خواروو چې دغه کوم موږ ته سختۍ دغه ډېر وي. هېڅ چاته به ووټ نه ورکوو او چې دا کوم عمل باندې روان و دا هر سړی په خپلې لارې روان ده، خپله مرضي کوي. نو دا ووټ وله یوه دا مرضي وکړو چې په سلو کارو چې یو کار صحیح تاسې نه کوو. نو مطلب دا شی ده چې دا ووټ بلکل مه اچوو. دا خواست ته کوم، مینت ته کوم، میا ملا ته ورکوو، میا خان ته ورکوو، یوې پارټۍ ته مه ورکوو. دو ښځې ومه چې دا ورته پته ورته ولګوي چې لکۍ خلک څرنګه دي. خو اتفاق وکړو ووټ هېڅ چا ته مه ورکوو. ما دا اخرنی خواهش ته چې دا ورته به زه نه ووټ وکړم نه بیا شاته ورکړه. ټولو ته به زه دا تبلیغ کوم چې ووټ مه ورکوئ. وسلام.